سرسایه بچا باندې واجب ده یا ساده کم سړی په ملکیت کې چې دومره مال وي خزوي او سړی وي مال یا د ضرورت سيزونه په کور کې پراته دي چې عام طور سره هغه د ډول سنگار د لپاره کور کې لګیدل استعمالي نه او پیزل لس جوړې د کړي د نورې جوړو کی اجازه ته او د پیزل لس کړي د ضرورت نه زیات دي په کور کې داسې لوګي چې کار کې هغه سره استعمالي نه داسې ډول سنگار چې شو شاده سره په کور کې دا ټول بدن نصاب کې د صدقه فطر په نصاب کې شامل دي نو چا سره چې په دې ورځو کې 52 تولا چاندي مقدار مالیت برابر یا د دې نه زیات د دمانه صدقه فطر واجب ده دا بخامخا د اختر د موس د ادا کېدو نه مخکې مستحب ته ادا کوي خامخا ادا کوي اوس خدا مال تجارت وی او مال تجارت نه بهر صورت دې باندې کار ته نه شرط دی پدا ورسو کې تمرا مال سړي سره موجود دی دا بس صدقه فطر ادا کوي او دا صدقه فطر ولې ادا کوي دغه حکمت څه ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي د مفهوم داسې دی چې د انسان نه د روزي په حالت کې خامخا د دسترګې په غلط استعمال شوی لاس په غلط استعمال شوی خلینا به فحش کلام وتی ناجائز خبرې به وتی له لعب کارونه به کړی هغه سره روزه خرابېږي نو صدقه فطر څخه کله دا ادا کیږي نو د روزه هغه ممنوعات چې تا کوم کړی دي هغه الله جل شانه ختم کړي او روزه سره پاک شي یو فائدہ راشي دویمه فائدہ چې په دې صدقه فطر کې د فقراء او د غریبانو لپاره د رزق تنظیم الله کړی دا دې د پکې د کپړو تنظیم الله کړی چې د اختر نماز کې تدا ادا کې د اختر نماز کې نو غریبانو په خپل بچو له کپړې واخلي ځان ته په خوراک اشیاء په کونو شو اچي خپل ضرورت په پوره کړي د دې وجه نه فقها فرمایي چې اخري ورځ ته انتظار مکوئ اول کې ادا کې او غریب سره ته ورکا چې هغه د خپل بچو هغه خوشاليان ته سره شریک دي هغه اختر کې خوشاليو کې خپل بچی ته نوې کپڑے واخلي نو په اخري ورځ ته انتظار وکړه د قاسم علي خان د فتوی مطابق یو سړی سرسایه ورکړي نو دا بچی د غنمو په اعتبار سره چې ورکړي دا 320 روپے راغلي 320 روپے وګورئ دا د غریبانو لپاره وکړه هم مالدار بدن ته ځان پکې نه ورچي کله چې موږ د چانه وصولي کوو کنه نو بیا اعلی سکه ته وصولې او چې کله د الله په نوم د ورکړې نمبر راشي نو بیا موږ ادنا سطح ته وګورو دا ډېر د بخل علامت ده دا الله څومره مالیت درکړي دي څومره استطاعت طاقت درکړي دا غي مطابق صدقه فطر ادا نو کو یو سړی د کجورو په اعتبار سره صدقه فطر ورکړي نو فی کس راځي 490 روپے فی کس 490 او کو یو سړی د کجورو په اعتبار سره 4500 روپے راځي 4500 او کو د اوربشو په اعتبار سره ورکړي نو 490 روپے راځي او کو د پنیر په اعتبار سره ورکړي نو 4950 روپے راځي بهرحال موږ په خپل ګروپ کې دا ترتیبوار دا ټول تفصیل ذکر کړی دی هغه نه پس هم څوک معلومات کول غواړي نو موږ نه پس هم تاسو کولی شي او دا به مثلا کوم خلکو چې زکات ورکول شي هغه له صدقه فطر ورکول شي د زکات مصارف صدقه فطر مصارف او یا ساده زموږ په معاشره کې د سه مستحقین حضرات اوسېږي چې بس به نه جامه کړي چې تلاش نه نسی خپل ضرورت الله ته پیش کړي ضرورت ډېر پګړه پوره کیږي ډېر په مشکلاتو سره پوره کیږي نو په خپل خیرات صدقاتو کې د دق خلکو حصہ خام خاطر دا خلک په تمه هم ناشتي او چې تلاش نه نسی غیرتمن خلک دي نو د دې خلکو حصہ خام خاطر او یو معموله متعاص په دا چې ودې کې چې کوم د دینی مدارس علماء طلبه دي دا به ما کوي روان کال بیا الحمدلله درسي نظامی دا شروع کیږي د څه طلبه شته چې ما ژوندۍ کې راکوم مدارسو کې چې هغه سره د کتاب د اغستو پیسې وي نو سم خیال دی چې هغه سره د کتاب د اغستو پیسې نشته او موږ خپل عیاشانه
بهترین صدقه جاریه ده چې د دې طلباو دپاره موږ او تاسو د کتابونو تنظیم غونډو مرسو پورې دا کتاب برقرار وي او دا به سبب وایي که موږ په طبع کې پراته یو دا صدقه جاریه ده چې دا به موږ پسې جاري وي ما له ډېرو خلکو الله دې جزای خیر وکړي کتابونه اخیستي دي هغې کوس موږ تیاری کوو هر جمعې له هر بیان له طلباو ته سبق پړاو مستقل اجر هغې ته ملاوېږي نو دا خبره ضروري دي دا ځان سره یاد وساتئ درېمه هم مسله دا ده چې په دې سوشل میډیا باندې یو کلیپ چلیږي په هغې کې د حدیث په نوم باندې یو څه الفاظ مخکې وروستو کېږي